انتهایی محترمو اوریدونکو کتونکو دا وخت 9 مئی 2025 دی د شپې تقریبا 12 بجې 10 منټه د پاسه زه چونکې مصروف وم لږ بهر وم اوس راورسېدم معتبر ذرایعو سره د پېښور سنټر جیل کې چې کوم غازي خالد فیصل حفظه الله دی چې څو کاله مخکې هغه ګستاخۍ انجام ته رسولی و په هغه الزام کې هغه په جیل کې دی نو چونکې غازي صاحب د رسول الله صلی الله علیه وسلم د عزت دپاره او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ناموس او د ناموس دپاره قرباني ورکړې ده د دې وجې نه زموږ په ټولې دنیا په مسلمانانو باندې د هغه عزت د هغه تحفظ دا فرض دی اوس ما ته لاره باندې رابطې کېدې ماسخوتن لمونځ نه وروسته په زموږ پېښور سنټر جیل چې کوم دی د هغې نوی سوپرډنټ راغلی دی تقریبا نجم عباسي په نوم باندې مخکې کال هم دغسې شوي وه چې یو سوپرډنټ صاحب راغی نو هغې ناروا سلوک شروع کړی و دا اوس نوی یو سوپرډنټ چې کوم راغلی دی دوباره هغې ناروا سلوک شروع کړی دی د هغې سره چې کوم ملاقاتیان راځي د هغوی بې عزتي د هغوی نه کپړې شلول یا د هغوی سره غلط الفاظ استعمالول نو کوم چې د هغوی خپل حقوق دي هغه هم ورته نه ورکوي نو زه د خپل لایو ویډیو په ذریعې سره ټولو ملګرو ته درخواست کوم چې په میډیا باندې زموږ سره په دغه مهم کې شریک شي انشاءالله ورځ جمعه هفته اتوار دغه 3 ورځې زموږ د طرف نه دیو ته مهلت دی 3 ورځو کې دننه انتظامیې ته زما درخواست دی چې دغه سوپرډنټ فوراً بدل کړی شي دلته نه بلکې معطل کړی شي او دغه سوپرډنټ صاحب ته هم فوراً معافي وغواړي د ټولو مسلمانانو نه غازي صاحب نه او د ټولې دنیا د مسلمانانو نه که 3 ورځو کې په دغه باندې عمل درآمد ونه شو کاروایي ونه شوه نو بیا به انشاءالله ورځ موږ د احتجاج کال ورکوو پوره پېښور به بندو دا کوم تنظیم مذهبي یا سیاسي تنظیم خبر نه بلکې د ټولې دنیا د مسلمانانو خبره ده موږ به بیا د پېښور بلکې د پوره KPK مسلمانانو ته درخواست کوو چې بغیر د څه قسمه تفریق نه بغیر د څه قسمه تنظیم سیاست او بل نورو قصو نه ټول به بیا راوځي او پېښور مین شهرایانې دا روډونه به بندو احتجاج به کوو نو بیا به حکومت د دغه څیز انتظامي او په خپله د دې ذمهواري دې وجې نه بیا په اخره کې درخواست کوم چې انتظامي دې فوراً دغه سوپرډنټ صاحب چې کوم دی دته سزا مو ورکړي معطل دې کړي او سوپرډنټ صاحب دې پوره قوم مسلمانانو نه معافي وغواړي ورنه د دې به مطلب دی چې دغه سوپرډنټ صاحب د ګستاخانو الیکار دی او د هغوی سهولتکار دی دغسې خلکو سره په جیل کې دننه ظلمونه کوي او د دغه ګستاخانو ملګرتیا کوي زما ټولو مسلمانانو ته درخواست دی چې په دغه مهم کې شریک هم شي 3 ورځو کې دننه په دې عمل درآمد ونه شو دغسې حالات چې یو طرف ته موږ د خطراتو سره مخامخ دی کافران په موږ باندې حملې کوي بل طرف ته دغسې یو څو کسان هغه دغسې د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د اسلام او د مسلمانانو سره د دشمنۍ او د ګستاخانو ملګرتیا د هغې یو ثبوت پیش کوي نو بهرحال دغسې ټولو مسلمانانو ته زما درخواست دی چې په دغې مهم کې شریک شي 3 ورځې پس بیا موږ د بل تاریخ اعلان کوو که بالفرض په دې عمل درآمد ونه شو نو بیا به موږ اعلان کوو د پېښور مین شهرایانې به بیا بلا کېږي پوره KPK ملګري مسلمانان به راځي بیا به انتظامي په خپله ذمهواري فوراً دې په دې باندې عمل درآمد وشي جزاکم الله خیرا السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته لا شو أنا تقريبا لك غالبا من عباسي ده نجم عباسي هو كان تقريبا نجم عباسي سيد خير هذا شو ملاقات